أبي عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه العبد والمسلمون أو قال أهو الذكر فأسد وجهه وكان من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع خلقة الماء ونحو هذا. وإذا غسل يديه خلق من يده كل خطيئة فتصلها يده مع الماء ومع خلقة الماء حتى يخرج فيه من الذنوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه. أبو صالح وآل سهيل وهو أبو صالح السمان واسمه ذكوان. وأبو هريرة رضي الله عنه واختلفوا في اسمه فقالوا عبد الشمس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصول الحديث على فحص شو أو حسن أو صحيح بيك على إشكال اجتماع متنافيين وحكمين الآن وحديث واحد مالي دا غنوي كده ما يوم ينزل جواب إيرانيان كده صحابين أبو هريرة رضي الله عنه. هريرة وريث شو أبو هريرة ما تشوفي باللي واحد وريث شو هذا تصغير هريرة في شو تولي أو هريرة في شو ملاك لا رحمني ولا غير معناه الجبلون تعلم ولا تعرفون سوقي حضور عليه السلام وإنهم ويوصل رب سكارهم على يوقع ناس تنبي فيوصلهم مع نوال دروازة بنوا يا ما كتنوا دروازة يفتون ذاك يوالنا تقول فقوان شوفوا لترك بابون نكان شيء من اللي وتنور بيدا وقوف باران وقوف بسراب بانيدا سوارا بين مليلان ذكر دانه وردن ذكر يا حضور عليه السلام كم حديث دو نمبر باب وذو الباط وطوفة النوتين وقل في شوقان فلا رالي يا ما هريرة مطلع نمشو ناس نمشو في طالبان يقول نوم كريج بيان وصوم إذا ولا بلاد نوم يخلون تماشون وفتيل بطون فلي كريج يا بشوقان ماشون فلي توتي كلا خالو فلي كريج لا بشوق فلي نستوني فيه ولا سوران يورب كريم هذا بريد لك تيرانغارا نشا غاشلك نشا برشام شكل فيني براجي ودولين زانجلين فانتو ويكوار تدري فانتو شوغان جاسو لكم طرق عشان تبي ولا لا يشوفي كني بعد تشوف أمارانو يقولون كل كاتون ولا كاتية يرسلون كذا نبى بقول ألتقون كيفين ولا ناس ولا يوم جال جوا كذا ولا عليك بيتين ولا صار بفطر ولا يرسلون جوا شولا لكن تيجي خلق بلاس ماني अच्छा दर के दर को أبو هريرة وتقوم خلف لكن من خبره لكن تقريبا نقول في النبي في حشومة لكن يا سعود صاروا يختفون الأقوال فهم نمون عجيبة يوم كم ديش كان عمر كما تقولوا صحابي شبه خيبر أو خيبر جن ختم وخلفه وزرفاتنا ناس وكلام إعدام نو ده ولا بكي سمع كسهم درينين قال فلدوم قال لهجرت بعد خيبر جمشو درينين قال يا حضور عليه السلام تركي صحبات وسبق يدير يا 5374 حديث के बड़े मशहूर किताबों में कराने लगे नूर प्रमुख किताबों में कितना कराने नमस्कार अहमद बनी जिल्दा किताब बनी जिल्द सिर्फ अबू हुरैरा हदीस अहमद इब्न हंबल किताब रहमतुल्लाह मुस्नद तीनों जो यो सहाबी टोटल अहादीस खत्म की बेदा पर टोटल लावा लेकिन खुलफा राशिदीन यौल सौ अशफक सल्लल्लाहु अहादीस दा अबू बकर और उमर से
عثمان صاحب او علي 1146 او د ده په یوازې 5314 دا غیر دا منکرین حدیث او دا ملاحده او زندقان په دې طرف یو تعلیم دونه حدیث څنګه یاد دا خبره هغه وخت کې دې تراس په شکل کې نو واسي کتاب په دریم کار ترې کړی او چا دې اشاره ترې کړی او تا ته ډېر یاد دي دا به جواب ورکړي یو جواب یې دا چې ما مهنت دې یاد طالبانو چا به زمینداري کوله انصار او چا به دکانداری کوله جهادونه به کول سبقونه وما وتعلم ومن ټول وخت ورکړي ما مهنت ډېر زیات کړی کنه جمعه کې وته پروت وعده نو کړی ورسته وعده کړی د صوفي او ساده صوفه دې عریفو یعنی دا چې مشر او طالبانو کې یو مشر نمونه او صوفه برابر عریفو اصحاب صوفه دې عریف نگران ها نو یو مهنت ماله کله می دکانو نو خپل بچی او نو ودیداری او دکان تجارت مطلب ټول ټیم د دې ته ورکړو په معمولی خوراک به گزاره کوله کله به غیا خرڅ کړه او کله خشاک کنه خشاک او جمعه مکه تکیری خرڅ کی نه په باندې کاروبار یو ورځ خرڅ کړه روزانه مې دا کار نه کوم کله پیسې مې شي و ضرورت راځي کله چې په طالبانو کې اړیکې کولې د جمعې پر جوالي سره ما شیخ الحدیث او طالب مش پاګم څو کنه کله له څو کار نه دی یو ځل چې وته نو شیخ سره یاد یا بس کې شوینه په پاستو دیم کوچ نه مو وارو ته له څو یو څو کار پاګم او سن 74 کې انت مليان في اگست او جولای کې سکول باندې شیخ سره الحدیث وان سلام کې استاد وان ورته یو کلاس مې خپل شیخ سره باندې کې تاسو ډېر خلک باندې کړی یاره قربان نشته راځي علماء عبد السلام صاحب چې سم یو عالم ولې مولانا مقبول الله صاحب استاد خیالی و مسلم و ثبوت به خود این دوان ایلا فاتح شو کنه مقبول الله بابایی لیکن مون خوبه رسو سکولی بیده رسو سبقونه دا دین پاکی خیر او بلا خبر نو ابو هريره بل جواب ادا نه طالبان دی ابو هريره ته کنه دا خبر نه دی د جمعې پرد د انکار کوي او پیسې به سلوک به وګټل کنه دی اړي نو دا په لاسره دی چې چینی ځان د چې برابر دا طالبان پیسې وځانه دي بلوچستان نو وزیرستان چې کوم غریبانه ابو هريره سے بیان کړی دی اړ دا چلے او کله له گزارش کو کله جوړ شو په ځمکه مخلوق دا لوګي لاسي سبق هونه کړو دا زه یو له دنګر کمی نو پس دې په موږ ته د پېښو او څه ګران کړو شاگردان اتر سو تلامین ددنا روایت کړي ابو هريره سره او د عائشې د جنازې چې وکړه په یو کم شپېتم هجري کې نظرې مېشته پس د وفات شو او په جنت البقیع کې خلق راجش فوجدار ها دیمه حافظه وجه دا و چې ما ته حضور علیه السلام دعا کړې او دې ساده ورته څه پکې دمه وایي چې دې سینې پورې ومه فما نسيت شيئا بعد ما نه یو ټکی نه دی دا مجتهدم دی او محدثم او شیخ الحدیث دی په صحابه او مفسرین د احادیث په ټولو کې زیات او مجتهدم دی تاسو په انوار کې وی په منار کې او بصری اصول فقه کتاب دی هغه وایي چې باندې راوی ابا دا غوی کله راوی وایي حدیث په بیان محدث راوی تو فقیر بنی او بعض فقیر اتعارف په مسله کې په منار کې راځي نو ورنوال په متن
لکه حدیث د مصرات کې ابو هريره وایي دا صحابي چې دی دی غیر مجتهد دی او محدث کې دا بزدلي والا وایي منار والا د دې مليانو دا خبره غلطه ده دی مجتهد ٹھیک ده علم کې به ابن مسعود سے یا عمر سے څنګه رسېدو و دی مجتهد دی وی مجتهد نو دا مجتهد په صحابه پیشو په د بزدلي خبره صحیح نه ده منار نور والا چې مثال یې پیش کړي دا مثال ټیک نه دی بل یو مثال پیش کړي نو لوی عالم دی ټیک ده او فوق كل ذي علم عليم اخو جنان بابا دی قاضي مجتهد دی حضور زمانه کې اے گورنر مختلف علاقوں کې دی قاضي او قاضي القضات نو دې ته د حقوقي مسلې باندې به حقوق خان نو ځلې د عمر امام علیکانو د حکومت نه یا الله بچو ساتي د یزید حکومت شپږم هجری کې راغی دا غي نه یو کلمه کې وفات شو د یزید ډېر نارام او ظالم اختلافو فی اسمه مليان مختلفی د پیسم کې بعض مليان عبد الشمس نوم دی نه د کفر د زمانه او بعض مليان عبد الله بن عمر نوم دی او دا محمد استاد محمد بن اسماعیل وی او دا اصحابه او جمهور محدثین وی اکثر محدثین نه ندنم عبد الرحمن بن سعد كيف البخاري غير بدل عام اکثر محدثین نه مصری عبد الرحمن باس دا ټول نمونه کې غلط دي اکثر قول دا ٹھیک وفي الباب عن عثمان فدي باب د فضائل کې کنه چې ګناهونه معاف دي او د سری د عثمان حدیث مشتهر او د صوبان صحابي او د صنابه دا بل صحابي د عمرو بن عباسه وسلمان بن عبد الله ٹھیک شو او سلمان و عبد الله بن عمر دا ختم دا نور سندونو ته اشاره وکړه صحابو دا صنابه څو دغه یو صحابي د سکته په وره صنابه دغه د قبیله د مراد قبیله مراد او شام صنابه وتوي دا صحابي صنابه دغه د صنابه د صحابه یو صنابه د تابعین درې واجبونه او د راځي تابعین دا وکړه ګوره صنابه با صحابه دي صنابه او یو پکې تابعین دا یو صحابي د 10 حدیث راوړل د فضائل دي په نورو کتابونو کې راځي صحابي دي چې روایت کوي د نبی عليه السلام په فضیلت د وضو کې په فرض طهور په ثواب د 10 کې د دنو طالبان وایي مونږ ته وایي صحابي الدنو نو رضي الله عنه د دنو عبد الله دې په خبره عبد الله صحابي ها یو بل سند بیل شو یو بل صحابي دی هغه د ابوبکر نه روایت کې هغه استاد ابوبکر د حضور باندې دا صحابي تابعین خان دی راغلو د حضور په زمانه کې مسلمان بچراته چې نبی علیہ السلام سره ملاقات کوم جزونه غنو نه کوي کنه څو کراچي کې څو لاهور کې څو په مکه کې څو بغداد او څو په وای بچراته چې حضور سره ملاقات کوم نو جنابه درې ورځې مزل پاتې و شپاړس کیلو مزل وی بس کې شي دې نه چار سړي پورې شپه ده اپوري کې شپه ده پرې کې شپه ده نو درې شپې مزل پاتې و چراغ حضور پاک وفات شو نو وی نه دا مخازرمی تابعی نه د حضور زمانه کې مسلمانو او ملاقات یې نه شي نو صحابي نه شو دا معنی ابو بکر سے سبق میں نے بولے الذي روى عن ابي بكر الصديق ابو بكر الصديق سے میں اشکا خدا حضور سماع اشتغل سماع ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم تدين تعليم من صلاته لكن عبد الرحمن هذا دران كان يرمون يا بس مطالعه والے حافظون ونمون دي عبد الرحمن بن عسيلة تذكر يا ابو عبد الله وګوره خپل طالب عبد الله نوم او دغه کونیا ابو عبد الله طالبانو باندې سر کړی چې ابو عبد الله دا غني دا دغه ابو عبد الله دا خلک وایي چې کونیا مشهور دی غني مجاهد ولې عربو ابو عبد الله او عبد الله انونه دي چې وجه دا اشتباه راځي دا وضاحت وکړه دا حالا حضور پاک تراغ نبی صلی الله علیه وسلم حضور پاک وفات شو خان
ملاقات ارمان فاتح فقبض النبي حضور پاک وفات شو و بهترین پلان تقریبا 3 ورځې مزل پاتو مچنا د 3 ورځې دا وفات شو وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اوضاع احاديث د حضور پاک نه نقل کړي احاديث ودا تقريبا دا مرسل قال رسول الله قال الحسن البصري قال رسول الله كما حديث تابعي رسول الله يريد دې ته دغه واسطه دې کړې د مراسي دریم طالب صوت صنابه ابن الاعصار صنابه دې یا په دې نشته هغه کوم کله صنابه دې درې وا طالبان یو شان والصنابه صنابه ابن الاعصار الاحمسي صاحب النبي ودا صحابي له حضور دې يقال له صنابه كذا وتصنابه وينابي فشانونه كذا وإنما دته صحابي هذا حديث قدس كده نه فضیلت کې د بل چته یو د امت په فضیلت کې او حدیث سره وإنما حديث د دریم طالب صحابي سوي هغه قال دا صحابي وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن فرمایل د امت شکر د زمو امت بڑی مسلمانان بڑی مدرس په طالبانو خوشاله دي چې تلاميذ دي یې موږ مولیان ډېر پیدا دي دا خپل هم ډېر پیدا دي دا خپل هم ډېر پیدا دي څومره دي طالبان نو مولا خوشاله دي دا خدای شکر دی سبا سلو کا شانو 500 وسو نو خبره چې موږ دغه نو خبره نو اکثر شیخ د تلاميذو په کثرت خوشاله لکه نبی علیہ السلام چې په کثرت د امت باندې خوشاله لکه هغه مقصد په امت دی وروړي کنه چې ډیر شي مسلمانان حضور پاک معراج ته تلو نو موسی علیہ السلام سره په پنځم اسمان کې ګایم ملاقات وشو هغه چې دا ستو په جړا دې په نوم دا جوړل ځکه دې زمانه رستو پیدا کېدل چې کله کښه مثال دا نو په شروع کې او یو دوی سو کال مخکې له وضو ته رسېږي دې سو کال چې دا ورستو راځي او د طالبان بړي او زمما طالبان کم او دې بجا پاره په دې اورې نه ټول دې وګل ګزارو شودا ودته صحابه د عمر دې زیات او پاس کېدل حسد نه کو غیبتا وکنه چې زما ممتیان ډېر مې نو فن دې دا د په فضیلت باندې وی چاړل کنه حسد ته ښه یعنی پاس کېدا څونه خدای ته فضیلت ورکړل امت صحابه ډېر دي او زما امت کم دي هیڅ په وره نو چې پیغمبران یو امتی نوح علیہ السلام اتیا کسان امتیان او درې انجن دی او درې زامان مشبد اتیا کسان او څو کاري تبلیغ کړی سیروزه کسان یې کړی کسان یې کړی که سنچری نه نیم سوا کاله توبه جوړې چوره هغه باندې کافرانو ناپاسي دا تبلیغ کړو او قیامت کې وایي ما کړو ما هغه امتیان باندې کافران امتی اجابت او امت دعوت والا جانه نه مې تاسو ته پیغمبر ایمان کلمه رسول و هغه وایي کلمه دې موږ پیژنو موږ لیدلم نه دي باور بلم نه لري کله دې نو کلمه ورته نوح علیہ السلام یا الله کنه دا وسکی او دې د یو کال فکرنا پیدا کارنه ني سو کال څومره سو کال ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما دا ورته زیات تبلیغ ما هدي د شپو رس کړو د دې کې ستاسو خیر دی هغه اوسه وخت کې وایي دیګه اوس به خندل خاجي قوم به دوی مونږ دې نه پیژنو دا اول ملاقات دی دا ورته خپل شاعر دی خپل خبرې کوي دی به موږ مانم دې په موضوع یې ونم دوام اسماعیل استعمال الحمدلله امت محمدی په دوام
دی وفاسی دا پیغمبر پا حمایت کی چی منگا گواہی کو کنن وتکونو شهداء علی الناس منگا وی کو دے پیغمبر فل امت دا پورا تبلیغ کرے ابھی وہ دیتا سلمون رستو پیدا ہے چاہ بکرو کی سو کالا تاسو وقت پیدا نوے گواہ کو دیتا وہ جارو کی گرد لگو دیتا وانسان خبری نتاسو خرست راگلے نیتا خو گوری نقبلی ایتا مقنر ہے ابھی وہ دیتا قرآن و دا حدیث نمونتا معلوم ہے ولنو لسل سپاری آیات قرآن بہتا ہوئے قرآن ہوتا فرے پاک رشتونی کتا او حدیث دیتا نوح علیہ السلام کہ دونوں تبلیغ کرتے حضور پاک پر آپاسی دماء امت ٹک ہوئی خدای پاک بولی نبی علیہ السلام ٹک ہوئی امت اور بس کیس نوح علیہ السلام کو گئے الحمدللہ ہاں تو پیغمبران بلی گئے نو اصل رحمت وہ لکر علیوانی حضور پاک کو انی مقاصرون زفاقر قوم ستاسو پا کسرت بانے پہ قوم پتاسو بانے الامام پنور امتون بانے دچا یو امتی دچا اتیا دچا یو لاک شلر و دچا اربونا سو ارب مسلمانان دیوس یو نیم ارب پاک احناف شکر باسی 150-140 کروڑ احناف طول ایشیاء دیو نون ملکنا فلا تقتل دا چل کرے فلا تقتلون بعدی تاسو جگل مرکل یو بالموجنے خانہ جنگے مکر فلا تقتلون بعدی دیگنا زمان پس دے جگل مکرے تا آغا مرکزوان سڑی دے مرکی دا آغا کلا بچی مونشو دا بچو بچی مونشو کنا آغی دا کس مرکر ندی تعلیم وادنو شریعشو بچینو نو دام ختم چکسان مری خانہ جنگے دیگنا یو جہاد یو خپل په تقاتل دی نو دا بسکی لکه دا گمراه کرتے تقسیم دی دا روافض دی دا خوارج دی دا گمراهان ډېر ویلي اولیاء ډېر ویلي علمان او ډېر ویلي بادشاہ نشي دا علي صاحب چا شي نن د مسلمان تهجد بالکل نو خراب شو امریکا اور روس په ځای پاتې او کله علي صاحب شرک کو معاویه سے بیٹھے کو عمرو بن العاص باندې ټول باندې چا باندې زخمی شو سو بچ شو دا ټول ویلي علما دیگه دې جهادونو کې موږ په ډېر ځای کې نګرو د لاسه هغه شهیدان شي چې په خبره د دې ځکه چې بغض او منافقت دي ګرځي دې خلکو مسلمانان خراب کړي چې په سلطان چا مرګ هغه شیعه او طرفازه د میر صادق او میر جعفر او انګریز ته وې دې کمره کې دي هغه کمره په لور کوشش دي چې په سلطان دې بهادر حیدرآباد کے مدرسے بھی جماعتوں دیر زور میں کھڑے اور قوم دست تاسو یو بل مملک ہے مسلمان میں اس کے جگڑے مکے بات اللہ نے پاکستان کے جگڑے ختم کیا افغانستان فلسطین کی جگڑے شیعگان شروع کرے اور بے پشائشی اب نغی پٹی نبی دانو فرشیدان بیگان سب رسلو ابریستم کے گودانا ادی گڑی خوشحال ایران خوشحاله ده عراق خوشحاله ده بیروت او د فلسطین شیعگان محمود عباس دا ټول خوشحاله ده یاد ساتئ دلته مسلمانان دعاګانې کوي فقط الله دې حکومتونه دې ګمراهانو ختم کړي خانا ختم شبا ما جاء مفتاح الصلاة الطهور بعد په بیان د دې حدیث کې راغلی دی مفتاح الصلاة الطهور دا حدیث شکرانه ترجمه الباب دې کړه دعوه ده پاشه چابی دا منزو او دستی چابی دا منزو او دستی دا حدیث ہوئی ہے بچے خبریں تو اور بھی قالات سرحانات و قدیبتوں و محمود بن غیلان ادری مریاشو قالوا دا ادری و استادان میں ہوئی احدثنا وکیع عن وکیع الجراح سفیان نمانا سفیان سوری دکان 161 کے وفات دے جو سفیان ابن عیینہ دے اغم محدث دے اغایت شاگر دے اغا دوست وفات 152 میں اب مکہ کے ودی بکوفہ کے خان دا شاگر دے خان ودا مجتہد دے امام صاحب سرے 95% اقوال جوش شکر دے لیکن دا مخالفین دا مریضہ محدث دے اور دا خبر دا امام صاحب ٹوٹ یو امام صاحب خبر دا قرآن حدیث کا خلاف کرے کہ سو کوئی ایسے بات لیکن زد بکئی عناج بکئی ہاں جو سفیان و حتی بڑے استاد دا ہاں بکار ہوا
بعض کتابونو کې حاشیه د تحویل لګولې دا حنان نه محمد ابن بشار هذا دو استاد ابن ابو داود استاد ټول ویان وحدثنا حوا حدثنا بكار من تاسو ملي ومصري نسخو کې ها بكار ولي محدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عالم دي قال سفيان مدار سند سفيان والراعي حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل في عقيل داجي سبرود الابد السيري في جعفر وعقيل وطالب وعقيل سرورون وبند ابو طالب زمان نادري رون مسلمانان دي عقيل جعفر علي وكافر طالب پکې شوی په رخصو لا پتا شوی ابو طالب بشر بن طالب عن عبد الله بن محمد بن عقيل لا تابعي زلان اچانه عن محمد بن الحنفيه يا محمد بن الحنفيه علي سيد بشير خان حسن حسين روبي علاتي مولى ابن حنفيه الحنفي نم خوله تيجي داد ابو بكر الصديق مسلمه كذاب تيجي اصل جهاد وخلاف جهاد كراله حنفيه خوله نبي علي سيد توركا من الشيعان وي علي سيد ابو بكر حكومت نما ضرور وي دا هغه جهادونه کې شاملو او دا هغه لاس غنیمت قبول کړي دا جنې ورکړه او د دې نه پس عالم پیدا شو د حضور پاک د وفات نه پس پیدا دی دا د حسین نه تشر دا حنفیه سره څه کوي چې هغه سره حسن بن علي او حسین بن علي کنه هغه د اور د یو د اتو کارو د حضور وفات کړي او دې هغه نه پس وفات فاطمه بنت مرشد د خپل نکاحونه او هغه پرې کړی دا دا محمد بن الحنفيه دا الفقه وسد مور نمبري چې حسن حسين مور بدل دا دې په خبره او مور قبول کړل معالي سره نو معلومه کې دا چې ابو بکر غاصب نه دی په خلافت کې نه غاصب سره دا هغه لاس جهاد او غنیمت څنګه شیعان وې د تقیه کوله جواب تقیه خدا بوزدل کسکار دی اینگا تقیه یعنی اصل واقعشتا نور اقا بادشاہ نمانا دا اقا جہاد تا جہاد نوے تقیه دیدو وی چوکے نمانی پخلے منی دا خو منافق کاری او دا جنه تقیه کل اصل واقع نو جمعه وصلی والی کل چا علیک تو پیدا شو جمعه جو تقیه نیو شپا جو وصلی پیدا نبالوا انتو ضروری یو لپاتا بل ضرور پھر سم اگا دا اگل وزیرو او چې باشي وکړ وسه چې مشروطه څه په څه پیدا دیوي چې اسلام کډوه چې اسلام را رسول اخواته کوي چې بس دجال یو دا ملګری یو کافر وي شیطان وي دا دنیا کې متفق الحرامي تو جنگونه دا جنگونه دي شو الف لام سره ان علي نو علي سره په خلیفہ راشد سره نمبر خلیفہ عن علي عن النبي صلى الله محمد زور فكر زيارت تلو بدي اشتمر ورجات وعيف تبرع عمره محمد بن الحنفية خاص دفعنا بالجمعات ببيزات كلا كلا أنا درس ده جمعات يقول مسجد ابن عباس ابن عباس مخاص ده مخاص أغيرة الأول تولي قبر نو دغه حسین صاحب تم ویلو د کوفه د ملا دا ټول غداران دي کنه دا د صحابو دشمنانو توګه کړي و راشه پاچا باندې کودا څه باندې ان هغه ماشومان او خزر روانه کړي دوی مزه جوړه او دا دوه کمال دي دا د اسلام دشمنان د خاص ګروپ عبد الله بن سبا کسان او پیښې دا الحرامیان دي مزه واقسمت کې تقدیر کې شهادت او مسله ده سره فوج نه ده دا سره خپلوان ته یو څه ورونه وسایلو ورونه لري شي ګانو مدا وسایل نه تر خاندان وسایل ټول ته ملت او مزه او بس جذبه چې لا بس هغه وسره دوه کو کسو کوم ولدونه وته دې په خبره نو بس اخر کې به هغه د یزید حکومت هم نو ورته مو څنګه جهان نه مصری راغله وبنده کې دغه کنه یو پولیس راغی او بس التشهید شو په کربلا او بدن په دغه کې سره په شام کې وخت یحیی علیه السلام سره یحیی علیه السلام وخت په جمعه او حسین سره په یو جمعه والد سره مری کنه د څنګه د مسلمانان مړ پیغمبرانو شهیدان شوي وګورئ
دوړه په یو ځای باندې وخت یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام دی او یزید په ډېر بقار تاسو ته ما نه ویل چې مړی مرکول نه ویل بیا دې رښتیا نه دې بیا ته تیار ده په مذاکرات خلکو ګډ ورکړ حرانا کوشته راځي نبی وفات شوی اتیا هجری نه پس وفات کړی امام صاحب زمانه دغه معصوم محمد بن الحنفي عن علي بن علي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهور شعبي لمن طهور وتحريمها التكبير لمن تحريما شروع بصرة والله أكبر ذا وتكبير ذا وتحليلا وتحليلها ولمن محلل ذا صلاة دی وګورئ موږ کې چې کوم سلونه بند اوس به کله رواجي ګرځېدل کتل وزېدل شاته تل مکې ته خلاص کار چې کله سلام واچي وتحلیلها فیک تحریمها محرمها فی التکبیر نمود تحریمان چې اب سارامیږي په الله اکبر سره ها شروع وتحلیلها نمود حلالېدل او نمود نوتل دیګه نمود نوتل پسري السلام علیکم پدې باندې بدمون نوزين هي حديث تقول لا غدري تكي شكرا دري جملة من افتتاح الصلاة الطهور يوم صلاة الطهور شرط صلاة درين الله أكبر سر تحريم لازم درين السلام عليكم تسليم سر نمون وطن سر درين مسألة خان تيجي يوصلوا البحث في حديث يوم معنى الحديث أو شرح الحديث درين بحث تيجي مسائل مستنبطان نبی حدیث والعالمان دلائل اور دریمو اصول و قواعد احناف دا حدیث په حل کیږي او په ټول کتابونو کې او پکاري او ارزه کې ځای احناف او شوافی او حنابلہ دا اصول باندې متاسو بچي کنه یو سبب نه خپل ټول سببونه باندې پکاري نو اصول او قواعد د احناف چې اشکالات او هغه ختمي او پنځم څلورم بحث اصول حدیث والا بحث دا محمد بن الحنفیه باندې ذکر دا راویانو بیان وغیرہ ها او څه اصطلاحي فکر دی حدیث ضرور بحث شو شرح او وضاحت د حدیث مسائل مستنبطات دریم ایک قواعد احناف یو پنځه قواعد اصول او پنځه څلورم بحث اصول حدیث والا بحث اول معنی تا وہ نبی علیہ السلام فرمائی دا حدیث ابن روایت حدیث ابن داتو کال عمر کے مسلمان شو کہ پکم مرض نبوت ملو شو دا کول پارس کرن و دے دا نحی پرز مسلمان شو پا ورو کے اول او فقط سورو کے ابو بکر او پا زنانو کے خدیجہ او پا غلامانو کے زید ابن حارثہ یا مسلمان او دا ابو بکر بلاس عثمان او اسعد ابن ابی وقاص عبد الرحمن ابن او دا نور ویلے اور طلحہ سے طلحہ بن عبداللہ اور دا نور ویلے صحابہ شرم مبشرہ ابو بکر فلاس مسلمانان شریری ناغم مجدد کنوی رازے خام علی سے وہ سرور کالا اور سرور میشتی پینزر میشتی حکومت کر لی تو جنگ جگری فتوحات تکی نہیں شری فتوحات والا رو فتوحات دا عثمان سے زمانہ کی شری افغانستان و افریقان سندھ چینہ اور عمر سے زمانہ کی دویش لکا مربع مین تقریباً شپک پاکستان دین زیاد آقا دیر آغین ہم زیاد دا آغا فتح کریں اور دا ابو بکر سے زمانہ کو دیر لگا اپلا طول امت یو اور دا فتنے ختم کریں علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح و صلاة مفتاح اسم علی سیغل چابے منجد منجد من طهور دیں یہ بگوئیں لا طهور ذات شو تشبيها لك يوم بلدن يوم محل مقفل يقولون لا صلاة ذات شو لك يوم مكان مقفل تعالى شيء ليش بخبرها يقول توزيع تعالى وتين فصل لكن ومفتاح عليك قبري الذي ذات شاتو لا صلاة ذات شو لك يوم ليش بخبرها دا تشبیه صلاة ورکا مکان مقفل سر استعارہ مکنیه دا مشبابی ذکر نیش دا مشباب ذکر دا دیکھوان لکه انشبت المنیه منیه خو موت دا ویلا موت تشبیه زمری سر دا زمری نیش دا پا کلام کے کلام کے مشبابی نی مشباب استعارہ مکنیه
او مکان مقبل سره چابي مادي دا مناسبات او د استعاران تخیلیه شوان ايش په خبره کله به کولاوي او کله نه مبدا صلات چابي او کونجي د مون ضرور دی دې چې موږ کې داخلي کنه نو چابي پکار ده سره وتاسو نو بغیر د تاسو نه دا مسله دی راشو دا شرط صلات او دې کې بحث شو دا ختم شو دغه مسله مبدا صلات مضاف مضاف له مبتدا او الظهور دا خبر دی یا دا سو مبدا صلات خبر مقدم او ظهور دا مبتدا نو اخر شو دا ترکیب شو بس ختم نوې مسله ده تحریمها د مون تحریمه تدبیر او د مون تحلیلان سره تسلیم دی چې په سلام باندې مون نه دی تحریمها دغه مبتدا معرفت په اضافه سره او سلام سره تدبیر سره دا خبر شو ډور معرفت مسائل مستنبطه سره مسائل مستنبطه دارغه حدیث کې راځي چې تدبیر تحریمه او تسلیم او تحلیل د مونږه ټیک شو نو دې کې یو مسله مستنبطه کې چې شروع د مون والله اکبر صحیح او قبل کلمې سره نشي په خبره پیږي حدیث کې معلومي چې تحریمه مسیح تحریمه شرط صلات یا رکن داخل فرض کوي شرط خارج فرض کوي نو فرض خدا وسو په شرط وي سو نمون د چباري شرط شو او که په موږ کې داخل شو رکن دی اصل شرط دی او ډېر نږدې د قیام سره کنه بالکل نږدې په باندې الله اکبر چیرې وې بس موږ کې داخل خبره پیږي نو دا سنلو لکه داخل او رکن ٹھیک شو ها دوه مشابهت پکې فرض د صلات تحریمها تکبیر دی وګورئ والله اکبر نه علاوه په بل اسم باندې دغه تحریمان صحیح او صحیح نه مذاهب اربعه داسې مسائل دي امام احمد امام مالک سے صرف الله اکبر سبب چې مون شروع کې ګوره صرف الله اکبر لفظ وي بل لفظ سره نه فرض دي خصوص د الله اکبر فرض او شروع لکه دلیل سره دلیل د حدیث ګوره تحریمها دمون تحریما فقط الله اکبر دی تکبیر نمرات عرفی معنی الله اکبر دی او غیر الله اکبر لك الله اعظم الله اجل یا الله کبیر بده باندې تحریما شروع کی رسول کوئی دو مریان بس یو قول دیم قول د امام شافعی سے امام شافعی سے وہی تحریم و تکبیر یہ بگوره تحریما دمون فقط تکبیر دی حسن دی کنه مبتدا معرفه سری مبتدا معرفه دا خبر معرفه مفید حسر معنا دا شو چې تحریمه د مون فقط الله اکبر دی حسر دی دا وای چې په مذکور پورې باندې دا حکم تکبیر فقط تحریمه دا غیر د تکبیر نه الله اعظم کنه تعظیم شي غلا دې سره مونږ تحریمه نه راځي حسر دا معنا راځي حضر دی ته وایي چې دا معنا د تحریم والے صرف الله اکبر پورې باندې او غیر د الله اکبر نه متجاوز نه یو بل کلمې ته هیڅ په خبره دوی امامانو دا وایي او دا درې امام وایي حسر حقیقي یعنی چې ته مونږ شروع کړو الله اکبر په نو ټیک بنای دا په حدیث عمل نه حسر نه وره فالبدا شافعي سے وایي زبل اقدام الله اکبر او الله الاکبر الاسلام پکې ومغه صيغه د تفصیل لګنه اکبر به انتها وي او که الاکبر وي نو مغه بلکې دا هغه پکې زیات راځي الاسلام سره نو مغه صيغه خو یا د اسلام پکې راشي نو اکبر او الاکبر دې سره تحریم راځي او په نور کلمات لك الله کبیر الله عظیم کنه سره دمون شروع کلو کرا شروع باطل الله اکبر فرق یا الله اکبر کا اسلام برابر ہمارا ٹھیک ہے نسیم قول ابو یوسف سے کوئی دریم قول الله اکبر ٹھیک ہے الاکبر ٹھیک ہے الکبیر ٹھیک ہے او کبیر ٹھیک ہے ضرور واسطے ہے کہ اکبر لفظ نہیں کنا لیکن خدای په شان کې د اس تفصیل معنا هغه تفصیلی نه ده
د خدای په مقابله کې لوی څوک دي چې ته وایې خدای لوی د دې نه او د دې نه د نورو کې به څه لوی وایي دا خلک وایي زید عالم من عمر زید ښه ملا دی عمر ملا د خدای دی ښه دی نو هغو دواړو کې دا معنا جوړېږي او د خدای لوی جدا ده د مخلوق لوی جدا ده دیگه خدای لوی دی خدای پلانکي لوی دی هغه لویوالی د مخلوق دی هغه معنا نه ده چې خدای کې ده خدای د علم خاوند خدای علم جدا دی د خلقو علم جدا دی د خدای رفعت هغه جدا دی او د نورو خلقو رفعت او اوچتوالی جدا دی چې نسبت ښه کلام با عالم پاک نو الله اکبر چې خدای لوی د دې نه او د دې نه نورو کې به څه لوی وایي دې وجه تبدیل ته وایي چې نسبتي تعظیمي او خدای پاک دا چا نسبت نه لري معنا دا شو الله اکبر الله ډېر لوی دی نه تبدیلی معنا نه ده تبدیل فی ذاته فی نفسه مراد ها نو دی وی کبیر کنه لوی الکبیر کبیر ماده پکې د ټول سره ټیک سرورم قول د طرفین دی سوک سوک امام صاحب و امام محمد صاحب یا سرورم قول دی وی دی وګوره الله اکبر سره خصي او په اخبار حادث دی کنه او دا شان حضور والله اکبر به صحابه وره ابو منو خدا خبر نه منو چې غیر د تکبیر الله اکبر د تحریم نه لري غیر د الله اکبر نه یو وې بل باندې مرادي هر اسم امام صاحب وایي هر اسم چې مشعر به تعظیم رب د خدای عظمت پکې بیانې باقي سره تکبیر تحریم دا جوړېږي لکه الله اکبر الاکبر الکبیر العظیم الاعظم الاجل الله جلیل الشان دی عظیم السلطان دی د خدای تعظیم باندې خبرداري ورکړي د ټولو جملو سره تحریم راځي خبره پېښه دی وایي د حذر تحریم او تنبیه امام صاحب وایي د تکبیر لغوي معنی نه تکبیر وایي تعظیم مطلب دا شو تحریم او تکبیر د مون تحریما ار اسم چاہے کہ تعظیم دلوی خصوص دا اللہ اکبر فرض نہ واجب دے صحیح قول داری یہ جو خبرہ اور سمولیان میں سنت ہوئی نو دا واجب دے اخبار حافظ صلی اللہ علیہ وسلم منگا احنفی نے درو جو خطو کی اللہ اکبر موائی دا علم دے اللہ اکبر تا فرض موائی سو دا واجب اور کہ طالب دا سوی اللہ واجب بلکہ امام سے نانا کرنے کو پانسے کی موئی چیز اور محمد سے وسائلہ يا صحيح ده الله بزر نراش الله بزر كريناش الله بزر الله مرفع من ده سيف خبر ده معناه فيا محمد صلى الله عليه وسلم تكشوا ده خبر شو دليل سيد امام سيد طرفين جل الله اكبر سيد تحريم سيدا او ار اسم سے تعظیم طرف پکې کارکی کی مشعری دې سره سيدي دا دلائل وره خبر ختموش پر دلائل دفع وره دا احنافو طرفین ادبا آیاتون دلیل دی او تری قول دا تابعین و یو قیاس سو دلائل فدو دو آیاتون تری اقوال دا مشتهلین و تابعین او اندوشو شپاکم دلیل قیاس چند آورکم لیناو بل یو ذکر بانی و موسی کی اول آیات دارے قد افلح من تذکر وذکر اسم ربی فصلی تاقیب سر کامیاب شو کس چې د خدای پاک نوم وایي فصلی بے پس مون بے منځو کې ګوره د مونځ په شروع کې ذکر اسم ربه د خدای نوم وایي الله اکبر یک اجل یک اعظمي اسم درم عام دی الله اکبر تم شامل دی یو بل ټکی تم شامل دی دا مضمون معنا ورکوي او د قرآن کې تفسیر د الله اکبر نشته قرآن کې خدای پاک نه چې الله اکبر وایي چې تشته چې قول والله اکبر بالتحریم متواتر کہ ذکر دا اسم درب دے ذکر دا اسم درب اللہ اکبر دے اللہ اجل دے مجھ پہ صحیح یو دلیل دویم دلیل دے سورہ مدثر کرا دے ای وربک فکبر اے پیغمبر قوم موږ ته ودرېږه وربک او د خپل رب فکبر تاسو تفسیرونه وګورئ څه معنا کوي عز دی کبر دا نه وایي الله اکبر کبر معنا څه د خدای عظمت بیان دا لغوي معنا ده ٹھیک ہے دا خدای عظمت الله اکبر کې الله اجل کې البته طالبانو ته موږ اجل بنوي حضور پاک اکبر ویل دا واجب دی خصوص د صيغه واجب کې فرض نه دی لکه اے
فقرأوا ما تيسر من القرآن قرأت مطلق قرأت فرض دے پا قرآن سرے دے قرآن کی نشتہ چقولوا فقرأوا الفاتحة اشتا نشتہ او حدیث کے رسول اللہ اللہ فاتح کتاب خصوص دا فاتحی واجب دے پر خبر واحد سرے دے فاتحہ ہوں نوئے فرض بدنا واجب بدنا دیئے او قرأت فرض دے قرأت نمرات فاتحہ کے اب تعالیٰ سامنا دا وبے ولی قواعد ہاں متحرم والتکبیر تو آیا تطیر شو اور درو دلائل دے فقورے ابو العالیہ مشترک تابعین اغوی كان الأنبياء يفتتحون صلاتهم بالتسبيح والتهليل والتكبير بالتحميد فقانو پیغمبرانو بموس بتسبيح تهليل او تحميد شابی سے فتولا یو طالب پا دخدے پنو شروع کی دخدے حمد و صنو ہے یعنی عظمت پکی مصنوع شروع ہے اور ادرین دلیل دا ابراہیم ناخلی اور طالب تپوس کے کہ اللہ اکبر پدے بل سوئے من سے کرو تمہیں ابراہیم ناخلی سے بودری نا خدیر بھی عالم بھی تعبیر بھی مجتہد نا اذا حللت وکبرت وحمدت فقد صح الصلاة استامن سیرین مدادری مولیانو مطلب جو خبر الفاظ علیہ بدلی ابو العالیان عامر شعبی ابراہیم ناخلی کرے دلائل دا شکوا یاتون شو یعنی خصوص دا اللہ اکبر فرض نہیں فنور تھا اور آخری دلیل قیاس کے بہت کہہ رہے حضور پاک کوئی من قال لا الہ الا اللہ بفر بس کیوں پورا